نخد اسلام ګیره واجب چې تا صفا کړله ځان دې یهودي کړو د اسلام لار دې خطا کړله نخد اسلام ګیره واجب چې تا صفا کړله ځان دې یهودي کړو د اسلام لار دې خطا کړله ګیره چې صفا کړې د یهودو اطاعت کوي ولې په بار بار د دین اسلام نه بغاوت کوي ګیره چې صفا کړې د یهودو اطاعت کوي ولې په بار بار د دین اسلام نه بغاوت کوي او تا په کوم قصور د یهودیانو ملګرتیا کړله ځان د یهودي کړو د اسلام لار دې خطا کړله ګیره کلوي د اسلام نه حلر کوي ولې اے د خدای دشمنا خپل نبی حلالوي ولې شول دوزخی چې تا حمله په مصطفی کړله ځان دې یهودي کړو د اسلام لار دې خطا کړله نخه د اسلام ګیره واجب چې تا صفا کړله ځان دې یهودي کړو د اسلام لار دې خطا کړله ګیره چې دلر کړله د خپل نبی قاتل شولې باغی شوې د الله نه یهودیانو تمایل شولې ګیره چې دلر کړله د خپل نبی قاتل شولې باغی شوی د الله نه یهودیانو تمایل شولې او ګیره چې صفا کړې تا الله رسول تشا کړله ځان دې یهودي کړو د اسلام لار دې خطا کړله نخه د اسلام ګیره واجب چې تا صفا کړله ځان دې یهودي کړو د اسلام لار دې خطا کړله ګیره چې دلر کړه د الله رسول دشمن شولې جوړ شوی یهودي په کلمه کې دروغجن شولې ګیره چې دلر کړه د الله رسول دشمن شولې جوړ شوی یهودي په کلمه کې دروغجن شولې اسد منځونو باندې ستړی ځان تملا کړله ځان دې یهودي کړو د اسلام لار دې خطا کړله نخه د اسلام ګیره واجب چې تا صفا کړله ځان دې یهودي کړو د اسلام لار دې خطا کړله ګیره چې د کله کړه د خپل دین نه باهر شولې او ته چې لر کوې د اسلام نخا پوخ کافر شولې ګیره چې د کله کړه د خپل دین نه باهر شولې او ته چې لر کوې د اسلام نخا پوخ کافر شولې جوړ پتو زخ کې ټکان دې اے هجړه کړلا ځان دې يهودي کړو د اسلام لار دې خطا کړلا ګیره چې سپاکړې خپل نبی باندې گزار کوي ولې دشمنی د خدای رسول سره پجار کوي ګیره چې سپاکړې خپل نبی باندې گزار کوي
ولې دشمنی د خدای رسول سره پجار کوي او ولې دشمنی د ځان ته جوړه د مولا کړلا ځان د يهودي کړو د اسلام لار د خطا کړلا ګیر کلوي د خپل خزي په وینا باندې او سل چلوي تیرے چڑے په مصطفی باندې ګیر کلوي د خپل خزي په وینا باندې سل چلوي تیرے چڑے په مصطفی باندې وای کرامت تا د خپل دین سره جفا کړلا ځان د يهودي کړو د اسلام لار دې خطا کړلا نخد اسلام ګیر واجب چتا خطا کړلا نخد اسلام ګیر واجب چتا صفا کړلا ځان د يهودي کړو د اسلام لار دې خطا کړلا دغه خزا چې د چا په صلاح د چا په مشوره د چا په وینا باندې سړی ګیره کله کی نو دا خزا بیا په قبر کې د لړمانانو نه تا نشي بچ کولای د یو وخت په بدله کې به یو لړم په قبر کې جوړیږي نو دغه لړمانانو نه تا دا خزا بیا بچ کولی شي چې دلته کې ته د دې په وینا باندې ګیره کله او دی به د مرګ په وخت کې دستانه ټول بیا نفرت کوي بیا وایي چې زره قبر ته یو سه او چې کومه کمره کې دا خزا تا سره پاتې کېدا نو هغه کمره کې دا خزا بیا یریږي وایي چې دا زما خاوندو لیکن اوس مړ شو اوس دې زر قبر ته ورسوي په دې کمره کې زه یریږم نو ځان لږ هغه کمره کې چې مړ پروتي خاونه مړ شو نو هغه سره د خاون سره چې کوم دی ځان لدا بیا شپم نشي کوله او بیا یریږي نو داسې بے وفا خدا چې د مرګ په وخت کې بیا ستانه جدائی اختیار کی او تا ته نږدې ناراضي او ستا چې کوم دی په لاش باندې چې کوم دی دغه کوي چې را دې زر ورسوي نو د دې په وینا باندې سړی ګیره کلی نو دا څومره بده خبره ده نو په قبر کې دی بیا تاسو د مارانو نه لړمانانو نه نشي خلاصولې ځکه د خدای د پاره په خپل ځان رحم وکړي د خزو په وینا باندې ګیره مکلوي او د خپل خواهشاتو مطابق زندگی مته روي ګیره کول چې دا د خپل خواهشاتو تابعداري کول دي الله وی زما اطاعت کوي زما حکم منئ منګه د نفس حکم منو منګه د خپل نفس نه د خپل خواهش نه خدای جوړ کړی دی نو دا غټ چې کوم دی منګه جرم کو غټه ګناه کو نو دې د پاره کوشش وکیا چې زر تر درجه دا ګیره پرېګ دی او دا څومره ګیره خړېلې چې دې په خدمت کې دا عرض کوما چې دا خبره خو ډېره سختي دي ډېره سختي فکری دي په دې شیرونو کې لیکن دا کوم په دې باندې عمل وکړو نو موږ ته الله جل جلاله کامیابی په آخرت کې راکړي په دنیا کې هم الله پاک کامیابی راکړي او چې کله موږ ګیره پرېږدو نو بیا به یو وخت په بدله کې یو نیکی ملاويږي یو به مو ګناه معاف کیږي یو به مو درجه بلندېږي نو دومره غټ ثواب دی او بل دا چې سو ګیره پرېږدي نو مستقل با دې چې کوم دې په اجر کې چې سو پورې د ګیره په مخ باندې وي نو د ثواب ملاويږي دا نیکه بدته ملاويږي لیکلی شي او مله چې کله سره ګیره کله کې دې بیا ارزه کې په ګناه کې حسابيږي او چې ګیره پرېږدي نو هر وخت دې په نیکو کې حسابيږي نو دې د پادا یو بل نظم د مفتی صاحب په فرمایش باندې ما جوړ کړی دی دام لګوري په شوق ذوق سره د عمل پنیت باندې تا چې ګیر پنای باندې سپاکړه خپل نبی د په خنجر واخلو لعنتونه پتا پاغنی مولا کړه خپل نبی د په خنجر واخلو شوی قاتل د خپل نبی چې ګیر خرایت
په دروغ باندې ځان ته مسلمان وایې ته اے قاتل د خپل دین لار دې خطا کړه خپل نبي دې په خنجر وخلو لعنتونه پتا پاغنې مولا کړه خپل نبي دې په خنجر وخلو قوم لوط په ګیره خریلو سزاوار کړلو رب هم په دې غټ ګناه غټ پنا تار کړلو رب نو ولتا د قوم لوط نن اقتدا کړه خپل نبي دې په خنجر وخلو لعنتونه پتا پاغنې مولا کړه خپل نبي دې په خنجر وخلو ګیره خریلې د یهودو په شان ځان جوړوي د خپل ځان نه په نای باندې زنان جوړوي ولې جوړه زنانه د ځان نه تا کړه خپل نبي دې په خنجر وخلو لعنتونه په تا پاغنې مولا کړه خپل نبي دې په خنجر وخلو ګیره خریلې د نبي په زړه تلوار چلوي د یهودو د ملت مشن بجار چلوي ولې تا د یهودي سره وفا کړه خپل نبي دې په خنجر وخلو لعنتونه په تا پاغنې مولا کړه خپل نبي دې په خنجر وخلو د قرآن پرړه لیکما اشعار کرامت हमेशा कौम पगिरा बगुफ्तार करामत द कुरान पढ़ना लिखमा अशआर करामत हमेशा कौम पगिरा बगुफ्तार करामत नो तो चिगिरा कलवे खुदा दे तबाकड़ा पल नबी दे पखंजर वखलो लानत न पता पागनी मौला कड़ा पल नबी दे पखंजर वखलो دا سمرا بیتونه چې دي فکرې چې کم په شعرونو کې دي دا ټوله د حدیث او د قران پر اړه کې دي لکه د اخیری فکر چې دا ته چګیره کلوي خدای دې تبا کړه دا د نبی علی السلام هغه خیری دي چې ګیره خړلو ته کړي چې تاسو تباہ شئ تاسو هلاک شئ تاسو ته د ګیرو کلولو چا حکم درکړي نو دا هغه خیری دي دا زما خپل د ځان نه خیری نه دي دا د نبی علی السلام هغه خیری دي چې ما نقل کړي او بل دا چې د قران پر اړه باندې دا ما اشعار لیکلي دي د کې د خپل ځان نه یو فکرم نشتا تاسو دا څومره شعرونه چې د قران سره تاسو دا تناسب کوي دا د هغه سره تاسو وګورئ کچره دا شعرونه د قران په مطابق نه وي یا د حدیث په مطابق نه غواړي نو بیا تاسو چې کوم دی ویل شي چې دا هوړو بالکل بیکاره انسان دی د هوړو په هیڅ نه پويږي او بل دا چې دا په دې باندې مهرونه لګېدلې دي زما په دې نظمونو باندې د بینور ټاون د مدرسې د نیو ټاون د مدرسې مهرونه لګېدلې دي دا نیو ټاون مدرسې علماء د تصدیق کړي دي علما چې څومره زمونږ حق علما دي د دې تصدیق کړي بلکې شیعاګان هم چې کوم دي د ګیره په باره کې فرمایي چې ګیره کلول حرام دي دکرنګ هر یو مذهب په دنیا کې چې څومره مذهبونه دي دا ټول چې دا د ګیره کلولو قائل دي او ګیره کلول د ګیرو کلولو چې کوم